الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو دې ټیم کې د ډیس ټیکس سیکریټریټ مخې ته موجود یم. دلته کې چې د مختلفو محکمو زیر انتظام کم گاڑی چې دی هغه ګراوند شوی دي د معمولی خرابۍ په وجه باندې. هغه تاسو ته ښیم چې د کروڑونو روپو نقصان ګورنمنټ اف پاکستان ته کیږي. نه دا گاڑی چې دی په استعمال کې راوستل کیږي، نه دا گاڑی چې دی نیلام کیږي او کلونه وشول. دې والې سره چې دی نو تاسو معلومات شیر کوم. تاسو خپل کمنټس خپل آرا چې دی نو هغه په دې رپورټ باندې ضرور دا کوي چې دا بالای چې کوم مقام دی چې هغې ته دا ورسي. دا یو بهترین گاڑی دلته ولاړ دی چې دا تقریبا د 60-70 لک روپو به کم از کمي. دا وګورئ د معمولي خرابۍ په وجه باندې ودرولې شوی دی. د دې ټیرون ته وګورئ چې دا بالکل ناسي. دا د اډیشنل ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته د وخت مخکې د ډیپټي کمشنر دفترو دغه شان دا وګورئ د یو ان چې کوم ګاډي اخیستې شوي دي هغه هم دلته کې پات دي. د هغې ټویرونو صورت حال ته، د هغې د لایټونو صورت حال ته په هغې باندې دوړه پرته ده. دا زموږ د دې قوم د خپل قومي چې کوم اساسي دي وسایل دي د هغې سره د انصاف تقاضا کوي چې موږ دې سره څومره انصاف کوو. مخکې ځو نو تاسو ته نورو محکمو مخې ته هم ښایي. ګرانو کتونکو دې وخت کې زه د اډیشنل ډیپټي کمشنر صاحب دفتر مخې ته ولاړ یم. دې ګاډي دا نمبر پلیټ هم تاسو کتلی شئ، سرکاري ګاډی دی. د دې صورتحال ته هم تاسو کتلی شئ چې د دوړو نه بالکل داسې دی چې دننه پکې څه نه ښکارېږي. دغه شان په سوونو ګاډي ولاړ دي. به زه تاسو ته ښیم دې موقع باندې زموږ سره زموږ د ضلعې یو 2 مشران ملک انعام صاحب، د هغې سره شاه خالد صاحب هغې موجود دي. د هغې کمنټس او آرا به زه هم اخلم. شاه خالد صاحب زما ریکویسټ دی چې لږ غرمو طرف ته راشي چې د هغې فوټیج هم ټیک راځي. شاه خالد صاحب دې اړه باندې به تاسو څه وایئ؟ نو بچه صاحب مین خبره خو دا ده چې دا د ګاډو خو هم یو مسله ده، خو داسې په مختلف ډپارټمنټ کې مختلف داسې څیزونه وي، که هغه د فرنیچر په شکل کې، که هغه د سټیشنرۍ په شکل کې، که هغه د بلډینګ په شکل کې، دا ټول قابل استعمال نه دي. نو او خصوصا دا ګاډي چې قیمتي نو په دې وجه باندې زموږ د حکومت وخت نه دا مطالبه ده چې پکار ده چې د دې مرمت وکړی شي او په دې کې چې کوم لږ کارونه چې هغه ټیک کړی شي. ادروایز دا به ځي کباړ ته نو دا غنه ښه ده چې یې نیلام کړي نو که په نیم قیمت هم خرڅ شي نو کافي پیدا به ګورنمنټ ته وشي، ریونیو به جنریټ شي. خو که داسې په دې ځای باندې لکه زه په خپله باندې په ډپارټمنټ کې ګرځم نو الموسټ په هر ډپارټمنټ کې همدغه صورتحال دی چې په سلونو ګاډي قیمتي ګاډي د کروڑونو روپو ګاډي د سی ان ډبلیو مخې ته، د ټي ایم اے مخې ته چې مشینري ټي ایم اے پبلک هیلث ایون داسې محکمه نشته دی. او دا یوازې په دې ډیر کې نه ده، خو که د دې سره چې کومه کنسرن لري لکه د چا کم ډپارټمنټ دی نو پکار ده چې هغې دا نیلام کړي چې ریونیو راشي ګورنمنټ ته. او که فرض کړو دغه ریونیو نیلام کوي نو د هغې لپاره څه قانوني پروسیجرز کې مشکل وي نو بیا پکار ده چې د دې ریپیرینګ وشي. ډیره مننه شاه خالد صاحب چې دا سابقه ډسټرکټ کونسلر و. ملک انعام صاحب چې د لوئر دیر د پی ټی آی نه بلکې د مرکز په سطح باندې هم د دې ذمہ دارۍ شته دی. زه به هغې ته ریکویسټ کوم چې دې اړه باندې د هغې پام څه دی، هغې د حکومت نه څه مطالبه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر نیوز ستاسو ډیره زیاته شکریه دا کوم چې ستاسو په ذریعه باندې زموږ د اواز ورسي. د ټولو نه مخکې خو موږ د ډېرې مودې نه یو چې ډېر زیات زبردسته ښایسته ګاډي پکې ولاړ دي، ویګوس پکې ولاړ دي هغه طرف ته چې د دې قیمت کم از کم د 40 او 45 لک روپو یو ګاډی دی. داسې زموږ شاه خالد به یې ویل چې په هر ډپارټمنټ کې چې کم دی نو د کروڑو روپو ګاډي ولاړ دي. نو دا ولاړ دي خو دا د معمولي خبرې نه ولاړ دي، یا د ټیر نه ولاړ دي، یا د معمولي غوندې کار نه چې په هغې باندې 10,000 یا 15,000 روپۍ به لګي او دا د 40 لکو روپو ګاډي دي. نو که دا موږ په کار راولو او موږ نوي ګاډي اخلو دې ډپارټمنټس ته او موږ دا برابرو نو دا خو ډېره ګټه مستي شوه او یا نوابي شوه یا خاني شوه. نو موږ خپل بجټ په دې کې جوړول غواړي چې یاره موږ دا ګاډي چې کوم دی نو دا موږ په دې باندې لږې روپۍ ولګو او دا بېرته بحال کړو، دا د محکمو ته حواله کړو چې په دې کې هر نمونه کار کېدی شي. داسې لکه څنګه چې شاه خالد به یې وویله چې نور ډپارټمنټ چې کوم دی د هغو مخې ته هم ګاډي ولاړي. په هیلث کې زه ډېر ګاډي یې نه په دې هسپتال کې هغې کې ګاډي ولاړي د کروڑا او د 40 روپو ګاډي ولاړي. پلیز مهرباني وکړئ دې ګاډو ته توجه ورکړئ چې په دې باندې دا لږې روپۍ موږ ولګو او دا موږ بحال کړو چې کار پکې وشي. ډیره مننه ګرانو کتونکو. مخکې چې د نور مختلف ډپارټمنټ مخې ته ګاډي ولاړ دي هغه هم تاسو ته موږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو دې ټیم کې زه د آر ډي ډي مخې ته چې کوم ګاډي ولاړ دي چې دا لینډ کروزر ټایپ ګاډی دی، خو د دې صورتحال ته تاسو وګورئ د دې د ټیرونو څه صورتحال دی، د دې د شیشو څه صورتحال دی. دغه شان د نورو ګاډو ته وولئ چې وګورئ چې یو بل په جنګ ور ویستي دي. دا کتی شي تاسو د دې څه صورتحال دی. ما مخکې ووایي چې که دا د چا ذاتي ګاډي وی نو د هغو به د دې سره څه کولی، په څه کې به هغې به دا ریفیر کولی نه او په استعمال کې نه راوستی. خو چونکې دا د عوام په ټیکس باندې اخیستی شوي ګاډي دي
زمونږ د افسرانو سره په معاصرت سره بیا وایم چې لګجري ښکلي ګاډي ورسره دي نو هغه دې طرف ته ګوریم نه د عوامو څه مطالبه ده هغې څه وایي راځئ عوام هم اورو اجي ستاسو نوم او د کوم ځای کې زما نوم شاه نسیم دی تیمارګیر کوچ قسم تعارف دی او چې دا کوم صورتحال چې ستاسو مخې ته دی دا د عوام په ټکسونو اخیستل شوي ګاډي دي چې زموږ د افسرانو سره نوي نوي ګاډي راغلي دي نو دا ګاډي تاسو صورتحال ولیده که فرض کړه دا نیلام شي یا دا ریپیر شي نو چا په کار باندې راشي نو ټول بلا فیل کوي د چا د غفلت په وجه چې دا دلته ولاړ دی هغې ته ته سزا تجویز کړې که نه تاسو ویلو تجویز کوم چونکې دا خو په کار دی چې دا دا عمل په حرکت کې راشي او دا وکړي که نه نو دې خلاف کاروایي په کار دی چې د دې نه د دې مطالبه وشي دا مطلب بیرته په اداره کې راشي ګرانو کتونکو دا تاسو واورېدل چې زموږ یو شعري و چې هغه دې حوالې سره خبرې کولې دا به موږ نیغ په نیغه تاسو ته نور هم شاعران ښالو دغه شان چې د مختلفو محکمو مخې ته کوم غټ غټ ګاډي ولاړ دي اب هم تاسو ته ښایو مشینرۍ چې کوم په کروړونو روپو ضایع کېږي هغه هم تاسو ته ښایو موږ سره اوسئ ګرانو کتونکو دې ته هم تاسو کتی شئ چې د دې ګاډي د سیټونو څه پوزیشن دی د دې نه ټول سیزونه چې دي نه اویستي دي د انجن نه هغه سامان چې دی نو پته نه لګي چې دا چا وړی دی ښاري ناپورسان دی مالی مبدل بے رحم والا قصه ده دا جایبګر ته وړه پکار دي ګرانو کتونکو دا تاسو د لوئر دیر د مختلف محکمو مخې ته د هغو ګاړو صورتحال ولدو کوم چې د کلونو راسي ولاړ دي او دلته کې زنګ ورته هم شوی دی او هغه بالکل د تباهۍ طرف ته روان دي زمونږ چې کوم افسران صاحبان دي نو هغې ته د عوامو ریکویسټ او اپیل دی تاسو په خپله باندې واورېدل چې دا ګاډي دي یا نیلام کړي یا د عوامو له ورکړي او یا د ریپیر کړي چې دا د کروړونو روپو نقصان چې خزانې ته کم کېږي چې دا مزید ونه شي ډېره مننه نوره فیصله په تاسو پرېږدو په خپله باندې تاسو صورتحال ولده چې د لوئر دیر د محکمو زیر استعمال چې کوم پخواني ګاډي دي د هغې څه صورتحال دی ډېره مننه